أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء. حضرت ابی ابن کعب دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وینا نقل کوي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر انسان سره د شیطانانو پندان دي پندان قسمه قسمه شیطانان دي وس په دې شیطانانو کې یو شیطان سره کرکټ لروان کی بل شیطان سینما ته روان کی یعنی دا یو شیطان په یو وخت باندې مختلف کردارونه ادا کوي. دا یو شیطان وته لګېدلې د مانزه په ټیم کې د مور ته وای دا بچی د مضبوط کچ چرتا ولی نشي نو را پاسه نه دغه شیطان کله کله بیا پلار ته وای چې زئی به خیر دی وړو کړي. دغه شیطان چې دی نو کله کله سړی ته پرې غوږونو کې متیا دی وکړي تبلیغیانو چې سړی پرې تبلیغ کې لاړ شي نو دا یو خبره کوي اوس ما ته پته نشته بهرحال اورېدلې مې دي چې په غوږونو کې ورته متیا دی وکړي. او بل حدیث هم مخکې لوستی و چې کوم سړی وده شي نو پر سپینګمو کې ورته شیطان ننوځي او پروت شپې هلته پر شیطان په دې سپینګمه کې خوب کوي وده کېږي په دې کې. یو شیطان پکې داسې دی چې هغه د اودس په ټیم کې د سړي خواله راځي او په دې اودس کې ورسه چې دا سړی اودس شروع کړي نو په دې ټیم کې ورسه تاویږي راتاویږي نو کله ورته وایي چې هلکه بسم الله دې کړی وه که نه وه دې کړی. کله ورته وایي چې یاره د الله مې یو ځل ویندو که دوه ځل مې ویندو. کله ورته وایي چې هلکه مګله دې دی که نه دی دی مګلی. کله وایي چې یاره هغه دی ته به اوبه رسېدلي که نه یې رسېدلي. نو دا شیطان لګیایي او دا انسان په دې اوداسه دوران کې مسلسل په شکونو کې اچي حیران یي په خپلم دا شیطان حیران دی ولهان ورته وي. ولهان معنی ده حیران په خپلم حیران دی او دا کم سړی چې دا شیطان ورسره ملګری شوی دی نو هغه سړی هم حیران کړی دی. نو په دې وجه باندې د دې شیطان نوم هم ولهان ایښودی شوی حیران. ولهان معنی ده په خپله حیران او دا حیرانتیا کله د یو محبت د وجې نه کېږي سړي یو څیز خوښ شي او کله د خوف د یرې نه هم کېږي. د جنوبي افریقې یو صدر دی نیلسن منډیلا 21 که 23 کاله په جیل کې تیر کړو. ما چې کله بادشاه شو بیا نو هغه وایي په یو ځای کې روټۍ خوړه نو یو لیونی غوندې کس و نو هغه هلته ځان له خوراک راغیستو نو د خپل باډي ګارډ ته وایي چې ورشه دغه سړی دلته راوله چې دا زموږ څه په یو میز ډوډۍ وخوري. نو یا راوستو نو په یو میز ډوډۍ ته کېناستو ډوډۍ یې خوړه خو د سړچېدو چې ډوډۍ ختمه کړه ځان له لاړ د باډي ګارډ د نیلسن منډیلا ته وویې چې یاره دا سړی چې دی نو ډېر زیات بیمار و زما خیال دی هسپتال ته لیږل غواړي. وایي چې ولې وایي چې داسې هوا راړچېدو د غریب خو به ټوله شپه اړچېږي دا خو به ډېر خراب نه شي. نو هغه ورته ووایي چې دا د دې وجې نه نه اړچېده چې ګنې په ده بیماري وه دا د دې وجې نه اړچېده چې د ما مخې ته ناست دا هغه پوجي دی چې په جیل کې دی په ما مقرر و نو په جیل کې چې به ما اوبه وغوښتېده به راباندې د پاسه مې چارې په خوله کې کولې دا داسې سخت سړی و. او اوس چې زه صدر یم نو چې ده زه ولیدم نو زه خو ذهن دا راغی چې دا خو به مې اوس کسکر کوي ښکرۍ کوي مې دا خوله نو په دې وجه باندې دی د یرې د لاس اړچېده. نو دغه شانې دا شیطان ولهان چې ورته وایي نو دا وله کېدل او دا حیرانتېدل کله کله سړی د محبت د یو شي سره د محبت د وجې نه هم ډېر حیران وي کله د یرې د وجې نه. نو دا شیطان چې دی د وسوسو د وجې نه دا حیران دی یوه وسوسه راواچي بله راواچي بله راواچي. نو فإن للوضوء شیطانا په اودس دپاره یو شیطان خاص دی یقال له الولهان چې هغې ته ولهان ورته وایي حیران ورته وایي.
نو فتقوا وسواس الماء یلکه ځان د وسوسو د اوبو نه ساتئ هسې نه په دې کې پرېږدئ چې دوه ځل شو که درې ځل شو ورسېدي که ونه رسېدې ته خپله خواري وکړه او په ير به دې الله نه نیسي او چې اوبه دې ور واچېدې خامخا به رسېدلي نو د دې وسوسې نه د بچ کېدو طریقه څه ده چې کومه خبره دې په یقین کې و بس حقه ټیک ده وسوسو کې من مه پرېږده او دا مونږ په تېر حدیث کې زده کړه چې که یو ځل سړي اوبه ورسولې هم اودس وشو که دوه ځلې ورسولې هم یې وشو که درې ځلې ورسولې نو هم یې وشو نو ولې پې وسوسې کې نو تاسو ګورئ په دې اودسه په دوران کې ډېر پوهه خلک چې نو هغه اکثر په دې وسوسو کې مبتلا نو کله چې کم دی نو پنسې راکاږي کله لمنې راکاږي کله لمنې په ځان کې دغه کې پرتوغاښ کې منډلي سم د ځان یې لیونی جوړ کړی کله به د مخ نه واله د سر پورې د هر څه انځلي کله به د ټول جبو د کمیس ته چې ته ګورې ته به چېرته چا اوبه کړي یا باران والی دی دا ولې دا د وسوسو د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اوداسه د ټیم دپاره د اودس دپاره ځان له شیطان دی د هغې ولهان نوم دی سړی په وسوسو کې اچوي نو ځان د وسوسو نه ساتئ وسوسې مه کوئ او د وسوسو نه د بچ کېدو دپاره مخکې مو لوستي وو چې اعوذ بالله ویل دي سړی اعوذ بالله ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو په دې باندې هم شیطان تختی د سړي د خوانو دغه شانې موږ د خوب په ټیم کې ګس طرف ته لاړې توکل چې دي نو په دې باندې توکاڼې پې ورولې او بله خبره مضبوطه خبره ده چې په یقیني خبره ستا په ذهن کې کمی بس په حق عمل کوه چې ستا رجحان کم طرف ته ډېر و چې بس رسولي مې دي بیا بس شوي دي چې وی نه مې دي رسولي بس په ځان یې راواچوه بیا پکې دوه درې څلورو ته مه ګوره وعن ابی بن کعب عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم حضرت ابی بن کعب د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي قال دی وی ان للوضوء شیطانا دا اودس د پاره ځان له شیطان دی یقال له الولهان دته ولهان وی فتقوا ځان بچ کې وسواس الماء د وسوسو د اوبو نه رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب حضرت معاذ بن جبل بل صحابي دی رضی الله عنه هغه وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه اودس کله وکړو نو دا خپل د جامو یو طرف یې راواغېست او ځان یې پې وچ کړو لکه موږ دا لمن کولاوي لمن راوالي یا څادر سړي په اوږه راچېلی یا راوالي یا په سر باندې رومیال دی نو هغه یې راواغېست او ځان یې پې وچ کړو نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې کله اودس وکړو نو د اودس نه وروسته خپل ځان د خپلو جامو په یو طرف باندې وچ کړه یو حدیث دا شو بل طرف ته حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین دا هغه فرمایي چې ما پیغمبر علیه السلام لا کپړه راوړه کپړه دکه هغه اودس وکړو یا غسل وکړو نو مې وله ورکړه چې په دې ځان وچ کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته اشاره وکړه چې ما راوړه فرده یعنی هغه واپس کړ دوه ویناګانې شو یو طرف ته پیغمبر علیه السلام بیبي وایي چې ما ولا کپړه راوړه او هغه په هغې ځان وچ نه کړ لکه په دې وخت کې خلک تولیا سړي ته پیش کړي د اودس نه وروسته تولیا استعمالول نو د حضرت میمونه رضی الله عنها د دې روایت مطابق امام حضرت عبدالله ابن عمر او دغه په شان دغه نه وروسته نور علما د امت چې دي نو اکثریت چې دی نو هغوی وایي د حضرت میمونه د دې حدیث نه معلومه شوه چې د اودس نه وروسته تولیا استعمالول دا مکروه دي نه دي پکار خو د حضرت معاذ رضی الله عنه د دې نقل کړی شوي عمل نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه د تولیا استعمال کړې ده نو په دې بنیاد باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې حضرت معاذ رضی الله عنه د دې حدیث نقل کړی شوي عمل مطابق فرمایي چې یاره تولیا استعمالول جایز دي بلکې بعضې خلکو ورته مستحب هم ویلي جایز نه مستحب نو دواړو په منځ کې د دواړو حدیثونو په منځ کې یو قسم داسې معلومه شوه چې ګنې دا ومنو که دا ومنو نور پسې بل حدیث دی د حضرت عایشه رضی الله عنها هغه هم ام المؤمنین ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده نو هغې بل حدیث نقل کړی دی هغه فرمایي بل عمل یې نقل کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص تولیا و یو کپړی و چې خاص کپړی و نو هغه به ینشف بها اعضاءه بعد الوضوء د اودس نه وروسته به یې خپل هغه لمدان دامونه وچول
د حدیث په ترمذی کې نقل ده. نو یو ام المؤمنین وی ما ولا کپڑا راوړه او هغه رد کړه، بل ام المؤمنین وی چې دا هغه یو کپڑا او پاغه باندې میدان وچاو. او د حضرت معاذ ابن جبل دا هغه رضی الله عنه دا هغه سره هم عمل وینا ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اعضاء په کپڑا باندې وچ کړه. نو زمون خلق اکثر چې کوم داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث د علم سره بلد نه نو هغه وی داومنو که داومن کومون نو لہذا بیا په اسلام پسې خبرې شروع کی. نو علما د دې داسې وضاحت کوي چې ګوره عادت به نه جوړی چې ته مستقل تلیا په وګي خو دی او بغیر تلیا نه اودس نه یو. بیا څنګه چې پرون مان یو سړی ته پوسو کو سعودي عرب کې چرته په ټلیفون باندې ته پوسو کو چې زه گاڑی چلومو دلته اوس د کرونا د کسب شیره د دې د وجه نه د جمعتونو غسل خانه بند دي او د سونو زګونه بند دي. د گاڑی چلوم نو سحر لاړم یو جمعه ته ودرې نو هغه کې وبوځه بنو بل دې کې ودرېدم بل دې کې ودرېدم نو مونږ ران نا وخت شو. نو دا مده مون بشوي کنه بشوي سوچ کاوه. نو دغه شانې کله کله سړی بغیر د تلیا نه اړولې وي چې تلیا مې نه یاره نو بیا مخ مې نه وچ کړی نو تکلیف یې راته. نو د دواړو احادیثو مطلب دا شو چې عادت نه دی جوړول پکار چې سړی مستقل تلیا ګرځي. البته بل یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل داودس داوبدس په ګوتو باندې راخکودې د سینه جوړولې به او بیا د هغه اثر به په بدن باندې و چې او مخې لوندې دغه لوندې داسې وچېدل نه چې تلیا استعمال کړي نو دغه مکمل وچ کاری بیا نو جایز هم دی چې کله کله سړی استعمالي د وخت د ضرورت کې او مکروه په دې بنیاد باندې چې خپل عادت جوړول نه دی پکار. نو حضرت عائشہ رضی الله فرمایي وعن عائشة د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده قالت داوی كانت لرسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کپڑا وا ينشفو چې هغه به وچول بها په دې باندې اعضاءه خپل اندامونه بعد الوضوء ورسته د اودس کولونو. د حضرت ابی ابن کعب د نرسته د حضرت معاذ ابن جبل د حضرت میمونه او د حضرت عائشہ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دریوونو هغه وینا ستاسو په مخ کې نقل شو. تلیا استعمالول جایز هم دی او مکروه هم دی. جایز په دې بنیاد باندې چې سړی استعمالول شي، مکروه په دې بنیاد باندې چې سړی بالکل خپل عادت جوړ کړي او دا د اودس حصہ وګرځي. الله دې موږ توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتک. تا خپل سړی رانه وست